ناصر یا نصیر انصرنا وصلی الله علی محمد النبی الأمی اما بعد وفيه نظر فدیک نظر دے کم خبر اتری چې تاسو یې پرون وایي نظر دے فيه نظر دی معتزلو ته چې کوم جواب د جانب له اهل سنت والجماعت نه ملاو شو دا جواب مې وي خوښ نه دی وفيه نظر هغه سوال او جواب د تاسو ته په یاد وي زده دی چې د هغې څه اعتراض و تاسو ته څه جواب ورکړو د هغې څه اعتراض و میلاد نو دا څه شی شوله ارتفاع شوه حقیقت کې اجتماع ده ولې موږ په منځ کې ورته واسطه ګڼلې ده چې داسې شي شته دی نه به عین نه به غیر وي او موږ دا نه ده منلې چې لکه د عین او د غین تر منځ نسبت د تناقض دی ځکه نقیض کل شیء رفعه او دلته رفع نه راځي لهذا دا د یو بل نقیض نه دي نه ارتفاع د نقیضیانو راغلی د ماما او نه اجتماع د نقیضیانو راغلی د تره فيه نظر فدی جواب کې نظر دی خبره خود سره شوه کنه وفيه نظر فدی جواب کې څه دی مولا صاحبان نظر دی پکې ولی لأنهم من أرادوا به صحة الانفكاك من الجانبين يرحمك الله انتقد بالعالم مع الصانع بأنك نفس مطمئنة فلهذا يرجع إليك ضمير المؤنث بالعالم مع الصانع بالعالم مولی شیب کتو دا خبره کې سیب علیه رحمته چې دا غیریت دی ته وایي چې دا به انفکاک قبلوي په انفکاک کې درنه لږ پوښتنه کوم چې انفکاک له جانبینو نه بولي که د یو جانب نه که انفکاک د جانبینو نه بولي چېره دا انفکاک به د جانبینو نه صحیح کېږي دا دواړه د یو بل نه غیر دي نو دا به بغیر د ده نه راتلی شي او دا به په غیر د ده نه راتلی شي نو دا خبره خو ټیک نه ده دا خو لاړه ماته شوله په عالم او په صوانع باندې تاسو په دې عالم باندې نظر واچوئ وریځ یې ورسم په نظر رالل دا عالم په غیر د باري تعالی نه راتلی شي د ده انفکاک نه کېږي خو وجود د باری تعالی په غیر د دې عالم نه کېدی شي بېشکه سره د دې نه چې عالم او صانع جل جلاله کې مغایرت دی دواړه د یو بل نه غیر دي او دا دې وګوره انفکاک د دواړو جانبین نه قبلی نو دا غیریت دا تعریف خو دې په دقه ځای مات لکه غوز چې مات کې په ګټه باندې تاسو ته چارماغ وایي یا لکه عرض او محل عرض او محل دې رنګ ته وګوره نو دا عرض دی او دغه محل دی نو وجود د محل راتلی شي په غیر د عرض نه دا رنګ پسې نه و دا دیوال ولاړو ولیکن وجود د دې رنګ په دغه ځای باندې نشي راتللی بغیر د دې محل نه نو مولی شیب ته غیریت دی ته وایي چې دا به انفکاک قبلوي له جانبینو نه انفکاک به د جانبینو نه صحیح وي نو ګوره دلته دا عرض او دا محل رنګ او دا دیوال سره د دې چې دواړه د یو بل نه غیر دي غیریت پکې زه منام او تی منی او بیا هم چې د دې کې صحت د انفکاک د جانبینو څخه نشته وفيه نظر لأنهم إن أرادوا به كشرط دي مراد کی پدی سرا صحت د انفکاک یا الله ندوان جهان کہ مراد کی پدی سرا صحت د انفکاک من الجانبین د دوان جانبین نان انتقدا
دا بمات شي بالعالم مع الصانع او پدارنگی انتقضا دا بمات شي بالعرض مع المحل اذ لا يتصور ذکا متصور ندے وجود دا عالم سر دا عدم دا صانعنا دا وجد محال والی دا عدم دا دینا وجد محال والی او ولا وجود فسیسر ولا وجودا كالسواد مش بغير محلنا كالسواد لكن أشين شو بدون المحل او دا ظاهر دي سره د قطعنا په مغایرت باندې اتفاق دی یقیني تور باندې د دې دوه ترمن د مغایرت دی او دا د صحت انفکاک کې د جانبینو څخه رانلې ای پښونی وسوسه ها واغو تکې نه الکه باران شو کنه یو سلوی المال د سلوی قسم الوا چل راځي ولله چې سلاسو قرره ک سلوی قسم الوا چل چالو دا به سم الوا پکې اعلانو نو سوي الوا راځي لکه تا خو دې صفات ځان کول په سلوی قسمونه کې یو قسم دار نن تاسو ته په سلوی قسم سبقونه کې یو قسم سبق فهم ښا وینک تپاو کچر تدیو اکتفاو کی بجانب واحد فیو جانب بانین لازم بشی مغایرت فما بین د جز او د کل کیو نشتا کته داوی چې ذالک دا غش دی دا انفکاک د دې دا صحت د یو جانب نه بولم مغایرت دی توي چې په دې کې بدای انفکاک صحیح کیږي یو جانب نه نو جز او کل راشا كل موجودی دی شي په غیر د جز نه او جز خو په غیر د کل نه موجودی دی نشي او دارنګ چې کوم دی واحد من العشره د عشری سره والا دارنګ چې کوم دی ذات د صفت سره د اکدا والا نو دا خو به دغه کې خبره به وران شول لنډه دا چې د غیریت تعریف ته د هر طرف نه کې خو نسم د خپل نور غرزوم دي انا بدل کولای نشي مقصد دا وینک تپاو کچرت اکتفای کړي وی بجانب واحد لازمت المغایرت لازم مشي مغایرت بین الجزء والکل وکذا دارنگی بین الذات ورما څنګه نظام کتاب باران غورځي لیل قطعی د وجه د چانه مولا صاحبہ یقینا په جواز د وجود د جزبانی بدون الکل جز موجودی دی شو کل بنی ولكن كل بغیر د اجزاونا نشي موجودی دلې نګوره یو جانب نه پدې کې انفکاک شته بل نه نشته نو دې کې خو به چې یو جانب انفکاک ته هغه ته مغایرت نو به خو لازم شو مغایرت په مابین د جز او د کل کې او هیڅ کوم نه دی قائل نه د جز او د کل ترمنځ څوک د مغایرت قائله والذاتی بدون صفتی او دارنگی جائز دے یقین وکا چې ذات موجودی دی شي په غیر د صفت نه خو صفت نشي موجودی دلې په غیر د ذات نه انفکاک د یو جانب نه راغله او ته چې انفکاک د یو جانب نه راغله وینو دې ته غیر وېما نو ذات خود صفت نه غیر شو حالان کې مون خو ویلي چې صفات د الله تعالی غیر نه دي د ذات د الله نه او کدا تدا خبر دی ما توکل چې الکام واحد بدون د عشرینا محال دی تامت ویل چې واحد من العشره بدون د عشرینا محال دی ولی ځکه عشره نوی او واحد خو به واحد من التسعه یا من الثمانيه من العشره بنی کینه مړه دا محال والی جب کی وساته دا خبره د محال والی چې دی وکړه دا ظاهر الفساد وما ذکر او آغا چې ذکر کړی شلو د استحالی د بقا د واحد نه په غیر د عشرینا په غیر د چانم د عشرینا دا ظاهر الفساد دی ولا یقال ادینویل شي چې مراد امکان د تصور د وجود در یو واحد د دې دوانو د سره د عدم د اخرنا ولو بالفرض الله الکه چاوي په جواب کې خبره کړې ده هغه خبره وته نه کوم سی ویری دي الکه وای مغایرت کې چې دا کم منګه د انفکاک قایلی نو دا انفکاک منګه امکانی وایو بس متصور بالامکان وایو اگر که بالفرض
فرض کا لکه دی انفکاک قبول کو که فرضی وي خیر که حقیقتا نه قبلی او فرضی غونته کې وي نو بیا هم خیر دی. ولا يقال او ندی ویلې کی په جواب کې چې مراد امکان د تصور د موجودوالي د ار یو واحد د دې دوانو د سره د عدم د آخرنا الکه دې دوه کې انفکاک د سمانا لا یعنی ممکن دا د چې دا یو دی موجود شي په غیر د دې بلنا دا یو دی موجود شي په غیر یعنی دا رنگ دی موجود شي په غیر د محل نه او محل دی موجود شي په غیر د رنگ نه سره د عدم د آخرنا دیوال نشته او رنگ شته رنگ شته او دیوال نشته دیوال شته او رنگ نشته ولو بالفرض اگر که بالفرض وإن كان محالا اگر که دا مفروض محالی خو خیر دی امکان د تصور شته اسی تصوری کیږي ته تصور وکړه دیوال ځان له ودی کو او بیا د تصور وکړه د رنگ ځان له ودی کو بس دغه مثبتام منګه چې کوم دی قسم تصور کو ګره انفکاک د عالم دا الله پاک نه اوس په د جانبین نه دا وای چې څنګه داسې کېږي چې الله دی وی علم دی نه و امکان د دې تصور نشته چې عالم دي چې موږ لا تصور د الله پاک نه دی کړی موږ وی چې عالم شته بس صرف علم ومنل په دې وخت کې بیا په دې باندې دلیل دا کوم عالم څنګه راځي هو 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 ډیر وخت موږ دلیل باندې ورسېدل په خبره ورسېدل او عالم خاص نشي موجود دی له بودی د چاله مولا صاحب د محدث نه محدث د عالم څوک دی الله په دې ګوره مونږ تصور د نفس عالم اول وکړو هغه ټیم کې اوس تصور د الله په کړه تصور د محدث ما ټیم کې کړی نو بس دا فرضی انفکاک کافی دی کوم فرضی انفکاک والعالم او عالم چې دی قد يتصور کله نا کله دا متصور کیږي موجودا او بیا طلب ول شي په برهان سره ثبوت د ثانیه په خلاف د جزء مع الكل فانه كما يمتنع لكسن چې ممتنع دی وجود د عشره په غیر د واحدنا د ممتنع دی وجود د واحد من العشره په غیر د عشرینا اذ لو وجد ذلك كذا ومندل شي نو لما كان واحدا من العشره دا به واحد د عشرونه نشي بلکې واحد بل 9 8 7 او دا غینه بګرځي کنه دلته چې تاسو خیلی واړوي نو خیلی ډېر ښایسته جواب کوي چې تفتازانی زه خو دې فرد طرف باندې ګیر کړم یو خواجړان کو چې ته غیر څه ته وې چې صحت د انفکاک پکې د جانبین نه وي که د جانب واحد نه وي نو چې ته مناظره کې کښېني یو مولي صاحب سره لکه جره هغه خبرې شروع کړې لکه دا خبرې خو به وروسته کوو ول خو دا کلمه طیبه ده که لا اله الا الله دې کې ته دا کومه استثناء متصل وي که منقطع نو متصل سي نه منقطع ده الا په معنا د غیرو ده نو به دا جواب کو ونه کړم په دې کې د خدا جو کې دا په معنا د غیرو ده ښه نو دې کې خو غیریت را له اله او الله لا اله کې دا اله او دغه دا را له دې کې څه د غیریت قایل کې نه قایل دا دوانه د یو بل نه غیر دي ځکه چې تا الا د غیرو ویل نو دارت وایا چې د غیریت څه تعریف دی چې په دې کې به انفکاک له یو جانب نه کافي کې انفکاک به د جانبین نه قبلي او بیا که غر صورت کې په دې کې راګیره وه په دې دې کلمې نه ووته نو دا ګډ او دا میدان مکدران چې حد د انفکاک د جانبینو نه هغه چې د جانبینو نه نو ته جزء او کل راوړه جزء او کل خو د جانبینو انفکاک نه قبلي مکدران هغه وایي چې لکه د جانب واحد نه نو جزء او کل ورته راوړه ځکه ورته جزء او کل راوړه جزء او کل خو جای کې په مابین کې مغایرت شته دی او سره د دې چې انفکاک د جانبینو نه قبلي ده خو د یو جانب نه قبلي دا هغه د جانبینو نه دا کوي دا یادینه ته دا دغه راوړه دا رنګ عرض او محل دا خو د جانبینو نه قبلي سره دی نه چې دا غیر دي ستا تعریف خو یقیق نه دی دی به نشي وتی نو خیلی مولا وایي چې زه خو دې بند کړم تازانی نه دا ویلی شما چېره غیر څه ته وایي چې صحت د انفکاک
پکې راځي د جانبینو نه، او نه دا ویلی شم چې حد د انفکاک به کېږي د جانب واحد نه. وایي راځه زه به درته خپله ریکاره کړم. زه د غیریت په تعریف کې دا ویما چې مراد د انفکاک نه انفکاک من الجانبین دی. خو زه په دې انفکاک کې تعمیم کومه د نر بچیا څه به کوم تعمیم پکې کوم چې دا انفکاک عام دی که په اعتبار د وجود سره وي او که په اعتبار د تحیز سره وي فلا یرد ما یرد. تا خو ما ته دا ویلي چې عالم او ثانیق کې انفکاک د یو جانب نه دی. ولې وجود د الله راتلی شي بغیر د عالم نه، او وجود د عالم نشي راتللی بغیر چې حد د انفکاک د یو جانب نه دی، د دوو جانب نه نه دی، زیم د دواړو جانبو نه دی. ځکه دا انفکاک عام ویمه. برابره خبره که دا انفکاک په اعتبار د وجود سره وي او که دا انفکاک په اعتبار د تحیز سره وي، نو وجود د باری تعالی په دې وجود کې ذات د باری تعالی په اعتبار د وجود سره د منفک عن العالم دی که نه دی؟ الله به وي او عالم به نه وي. داسې ده که نه ده؟ هو الله عالم نو، او دی بل طرف ته د عالم انفکاک د باری تعالی نه هم من په اعتبار د کم انفکاک سره خوري د تحیز سره الله پاک او عالم د یو بل نه انفکاک قبلی په دې معنا باندې چې الله غیر متحیز دی او عالم متحیز. انفکاک یې قبول کړ قبول یې نه کړ. انفکاک د جانبین نه بس لنډه دا د مولي صاحب چې انفکاک زه د جانبینو نه ویمه، خو دا انفکاک کې تعمیم کوم دا عام یمه. که دا انفکاک عام دی که دا په اعتبار د وجود سره راغلی که په اعتبار د تحیز سره راغلی. شرقایي مې دومره شرح کتلي دي چې ځان مې پیدا کړی، خو فکر دی دا صحیح جواب چې کوم ملا خیالي کړی دی دا ما بل ځای کې نه دی پیدا کړی. بس په دې جواب باندې سړی مطمئن شي. دا تکړه مولي نه یي صاحبه دا به معنی اللهم ربنا فقنا عذاب ربنا لا